الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دا مشکلات القرآن دا درس دویمه مرحله ده. مخکې تاسو ته پر اوس کالم دا خبره شوې وه او سکالې بیا تازه کوم چې د مشکلات القرآن خو مختلف قسمه مفاهیم او مختلف پهلوګان دي. صرفی او نحوی لحاظ سره ډېر مشکلات شته او ډېر آیاتونه شته چې ډېر ګران آیاتونه دي. د علم معنی او د علم بیان په حواله باندې هم داسې آیاتونه شته چې هغه ډېر زیات ګران دي. په نورو حوالو باندې هم مشکلات او ګرانوالی شته. خو د دې موجوده درس تعلق دا د مشکلاتو د هغه پهلو سره دی چې کوم د هدایت پهلو دی او دا حقیقت کې مشکلات په دې وجه دي چې په دې دور کې د قرآن نه د هدایت د اغستو تصور لږ کمزوری شوی دی. د صرف او د نحو په لحاظ سره ماهرین موجود دي په دې زمانه کې هم د قدیم علوم و ماهرین هم په دې زمانه کې موجود دي او قرآن تفسیرونه هم لیکلی کېږي او د قرآن مجید د آیاتونو وضاحت په مختلفو موقعو باندې خلق کوي. خو د قرآن چې کوم پیغام دی او قرآن چې د کوم مقصد د پاره نازل شوی دی هغې باندې ډېر کم خلک غور کوي. حالانکه قرآن کتاب هدایت دی. نو د دې درسونو تعلق به د دې بنیادي نقطې سره چې په دې دور کې دننه د دې دور انسان ته په دې حالاتو کې قرآن چې کومه رهنمایي کوي په هغه حواله باندې به مونږه زیاته خبره خپله مرکوزه ساتو. شروع خو به مونږه انشاءالله العزیز د سورې النساء نه کوو ځکه چې سورې النساء پورې پروس کال درس شوی او هغې کې څه مباحث پاتې هم دي. خو نن بیا د هغې خبرې د تازه کولو دپاره په یو بل انداز کې ما ستاسو مخې ته د سورت الرعد آیاتونه ولوستو او دې آیاتونو کې زما مطلب په دې آخرنۍ حصه کې دی چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبر شه د الله تعالی په ذکر باندې زړونه مطمئن کیږي. دې دریو خبرو سره به نن زمون تعلق اطمینان ستوي او قلوب او قلب ستوي او ذکر الله ستوي. دا درې خبرې چې موږ زده کوو نو دې سره متعلق یو څو بحثونه دي نو هغه به زده کوو. گویا کې و خبرې چې مونږ زده کوو او هغه راتازه کوو نو دا آیت به مونږ زده کوو. اولنی مونږ دا زده کوو چې نفس څه ته وایي. نفس. دویم دا زده کوو چې عقل څه ته وایي. دریم دا چې قلب څه ته وایي. څلورم دا چې روح څه ته وایي. پنځم دا چې سکون څه ته وایي او شپږم دا چې اطمینان څه ته وایي. او دا غي نه بعد ذکر الله او دا غي اهمیت. دا ذکر وایو چې حقیقت کې
د دې اولنو سلورو خبرو تعلق خو د هغه علم سره دی چې کوم علم په باره کې قرآن مونږ ته وایي چې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح، نفس، عقل او قلب دا د آخره پورې مونږ نشو زده کولی. د دې علم دا تقریبي علم خو دی. تقریبي علم نه مطلب دی چې مونږ د دې متعلق دومره څه خبرې زده کو چې څه یو مجمله خاکه زموږ ذهن کې کینی، یا کم از کم په ساده الفاظو کې چې ووایو چې دومره پې پوه شو چې ګوره مونږ پې پوره نه پوهیږو، چې په دې پوه شو چې ګوره پوره پې نه پوهیږو، او پوهېدل پې پکار دي. در حقیقت دا اللہ تعالیٰ پا دے کائناتو کی چکم سزون دین و داغے تعلق اللہ تعالیٰ دو قسم ذکر کرے. یو تا عالم الخلق وی او بل تا عالم الامر وی. اگرچہ اگر دا کمی خبر تعلق چا دا عالم الامر سر دے اغم مخلوقات او داغے رب هم اللہ دے. دے وجنہ زمازین کی دا خبر رازی چا دا رب العالمین ترجمه خو مونږ ډېرې کوو چې د عالمین څه مطلب دی. عالمین نه مطلب د یو دور انسانان، د بل دور انسانان، یا انسانان او پیریان او عالم الجن او عالم الانس او عالم الملائکه او عالم الحیوان او عالم النبات او عالم مرئی او عالم غیر مرئی. نو دا خبرې خو مونږ کوو. او کله کله عالم انسانانو تم ویلې کېږي. قرآن مجید کې دا دواړه ترجمې شته. خود دې عالمین یو ترجمه بلم کې دی چې د ما سوا الله دا لفظ د پاره د عالم لفظ ولې ویلې شو، رب المخلوق ورته ولې ونه ویلې شو، دا اصطلاح رب العالمین ولې وشو. نو والله اعلم چې ذهن ته دا نقطه راځي چې د عالم اطلاق په عالم خلق هم کېږي او د عالم اطلاق په عالم امر هم کېږي. او چونکه په دې تفصیلاتو کې خلق او امر د یو بل نه جدا جدا دي، دا د عالم اقسام خودي چې ما سوا الله دی. خو ضروري نه ده چې په امر باندې د خلق اطلاق کیږي، حالانکه که د خلق معنات مونږه ایجاد د عدم نه وجود ته راوستلو ته ووایو، نو بیا هغه امر تم چې کوم عالم الامر دی نو په هغې هم د عالم الخلق اطلاق کیدی شي. خو چونکه د خلق تعلق د مادیاتو سره ډیر زیات دی، د خلق استعمال پر قرآن مجید کې په هغه څیزونو کې کیږي چې هغې کې دوه مسلې، یو دا چې هغه نوی نو پیدا شي، دویم دا چې د هغې دا پیدا کېدل تدریجي، او دریم دا چې د هغې په دې پیدا کېدو کې مادې له دخل. لکه مثلا د قرآن مجید آیت دی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. و د آدم علیہ السلام د تخلیق اللہ تعالی دوا حصے بیانی، دوا پہلوگان بیانی. اول داوی خلقه من تراب، د خور نے پیدا کو، یعنی مانا دا دا بوٹے او دا جسم د خور نے جوڑ کو. او ثم قال له كن، نو دا کن خم د ایجاد د پاره دی کنه. پته ولګی دا چې یو دا خلق دی او بل یو امر دی، بل یو عالم دی، یو بل شی دی چې هغې ته د هغې نه تعبیر په کن یا په امر سره کېږي. نو ثم قال له کن، بیا ورته وایي چې اوس موجود شه. نو پته ولګېده چې دا موجودیت دا یو بل قسم موجودیت او د نننۍ زمانې او د تیرې زمانې د ساینس او د فلسفې او د حکمت غلطي دا ده چې هغه د اولنۍ ټکی خو پیژني. په دې لږ زه مزید تفصیلات تاسو ته بیا وایم، نن هم دا موضوع ده. د اولنۍ تفصیلات خو پیژني چې د دې تعلق د مادیاتو سره دی، د ظاهر سره دی، خو د دویمه خبره باندې نه پوهېږي. څنګه چې قرآن په سورة روم کې وایي چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. نو په دې ظاهر دی پوهېږي،
په دې خلق یعنی په دې مادي سيزونو دی پوهېږي خو د ده دا پوهه دې کې بیا یو بله غلطي ده هغه به وروسته مونږ هغې وضاحت کوو هغه غلطي بیا دا ده چې د دې پوهې په نتیجه کې چې کوم شی مقصود دی هغې ته نه رسي پوهه خپل منزل ته نه رسي او چې کوم شی منزل ته نه رسي دا هغه تصور دی چې مونږ د سکون او د اطمینان د فرق نه اشنا کوي مونږ به دا زده کړو چې د سکون څه ته وایي او د اطمینان څه ته وایي دې وجه نه بیا مونږ په دې خبره باندې پوه شو چې د دې عالم خلق یا د دې عالم مادي تعلق د سکون سره دی او د عالم روحاني تعلق او د عالم امر تعلق د اطمینان سره دی او د انسان غلطي دا ده چې د کله سکون ملاو شي نو دی وایي ما ته جوړ اطمینان ملاو شو دی بیا سفر پرېږدي سړی یو منزل ته روان دی خو بل څوک ولا راشي و یاره هغه منزل ته دې راځه زه به دې ورسوم او په دې لاره کې چې ته یو بل جعلي منزل ورته مخې ته کېږدي او دی په هغې مطمئن دي یو سړی د دې ځای نه روان دی پېښور ته یو مشهور ډاکټر لځي عبدالله نوم دی پېښور ته لاړ ساده سړی دی هلته چې وګوري هلته ټاوټس ګرځي ټاوټس پېژنې که نه کلینډران ورته ډاکټرانو ځان له مقرر کړي یا خپل خدمات یې ورته پیش کړي نو سړی یو ډاکټر له تللی او هغه ورته ووایي ته چا له ځې وایي زه خو عبدالله ډاکټر وایي راځه زه دې وله بوځم که نه نو هغه ابی یا هغه بابا یا هغه کاکا ورته بیا دوام وکړي خدای د سره ښه ښځمانه خلک وي د پېښور خلک ناکاره خلک دا وګوره څومره ښه سړی دی مونږ هلته بوم تلو هلته دی ورته دوا وکړي هغه د عبدالله په ځای بل ډاکټر له بوځ وایي دا هم عبدالله دی تعویل به وله وکړي که نو د خدای بنده خو دا هم دی دی په خپل ذهن کې دا کار کوي چې هغه ته دوام وکړي او د هغه صفت هم وکړي چې ګوره ورته داسې ښه سړی و چې نه مې پېژندو نه مې پېژندو او زه یې ډاکټر له ورسولم او یا یې فرض که هغه ډاکټر له ورسوي خو په ځای د دې چې دی ډایرکټ په خپله ورغلی وی نو دنه به 1000 روپۍ فیس تللی وی او چې هغه ورسېد نو هغه پکې هغه خپل دغه کلینډرۍ فیس هم شامل کړه نو د ده ژبې مو او دی ورته دوام کوي ده ته پته نه لګي چې زما پیسې زما نه څنګه لاړ نو دا هغه فرق دی چې اصل منزل ستا یو دی خو لاره کې ته د داسې چا په لاس ورلی چې هغه ته د هغه اصل منزل په ځای بل ځای ته ورسولی یا په غلطه طریقه ورسولی یا ستا استحصال یې وکړو او ستا دا خیال نه یې جوړې زما له چا فایده راکړه او ته د هغه صفت کې لکه نن سبا خلک د یورپیانو صفت کوي یورپیانو صفت کوي و یاره جی دومره کارونه وکړو دا بجلی جوړه کړله او موبایل یې جوړ کړو کمپیوټر یې جوړ کړو دا چلې وکړو هغه چلې وکړو او دې ته نه ګوري چې هغه بیا د اصل خبرې نه ته غافله کړلی دې اسبابو او دې څیزونو میزونو خو تا سکون هم برباد کړو او ستا هغه اصل منزل هم تا نه پاتې کړو ځکه ته د دې بنده شوې او د دې د استعمال چلم در نه درځي ځکه استعمال دې ته نه وایي چې ته د هغه په استعمال کې راشي استعمال دې ته وایي چې د هغه استعمال ته یې زده کړي استعمال دې ته نه وایي چې هغه پر خپلو مزغو سور کړي استعمال دې ته وایي چې هغې نه سورلی جوړه کړي او منزل ته پرې ورسوي او یو ساده مثال به طالب علمانو ته ووایم چې طالب علم مدرسې ته روان و نو کال نیم سبق یې ووي بیا بله ورځ نه راته نو استاد یې په بازار کې ولید چې طالب ته خو مدور کړل سبق ته راتلی اوس خو نه راځي هغه به چې سبق مطلب خو امامتي کولو امامتي ما تاسې ملاو شو نو اته کاله پرې نور څه له ضایع کړو دا سعادتوب دی د سکون او د اطمینان دی د منزل او د منزل د لارې هغه پړاو نه پېژني په دواړو کې فرق نشي کولی دا فرق به زده کول غواړي چې موږ وپېژنو چې اطمینان څه ته وایي او سکون څه ته وایي نو دا د خلق او د امر خبرې جدا جدا نو عالمین کې د خلق او د امر دواړه شامل دي الله تعالی د هغه څیزونو خالق دی چې کوم مادي دي پیدا کړي خو هغه هم دي چې کوم مادي دي پیدا کړي هغه هم دي چې کوم مادي نه دي عرش مادي نه دی عرش هم پیدا کړی دی روح مادي نه دی دا هم پیدا کړی دی هغه قلب چې قرآن د هغې ذکر کوي هغه هم ګورئ هغه مادي قلب نه دی ملائک مادي نه دي نو د غیر مادي څیزونو د مادي ټولو څیزونو خالق الله دی نو په دې باندې ما هغه عالم الامر هم مخلوق دی او که د خلق مطلب دا شي چې د مادي او تدریجي تعلق ورسره پیدا دی
لکه د خټې نه جوړو نو خټه راتله هغه اجزاو مادي اجزاو هغې اجزاو کې یو ترتیب ورکړو نو دې ته بیا خلق وایي دې ته بیا امر نه وایي چې په هغې کې تدریجي امر دې ته وایي چې هغه به یک آن پیدا دی کن فیکون بس او دا کائنات چې الله تعالی پیدا کړي نو عام طور په دې ناتونو کې خلک پوښتنه په کون سره دا کائنات پیدا کړي کائنات په کون سره نه دي پیدا کړي دا په شپږو دورونو کې پیدا کړي دا مادي دي خلق السماوات والارض في 6 ايام دا په کون نه دي پیدا کون نه مطلب کته دا الله تعالی امر لین والته بیا ټیک شو خو ما ته دا وی دا اني دور نه دي پیدا بلکې دې معنی الله تعالی یو دور راوسته دی یو دور بیا بل دور سوره حامیم سجده وایا قل انکم لتکفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا وبیا قدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين فقضاهن 7 سماوات في يومين نو دا په ادوارو کې دا پیدا کېدل دا د مادي سيزونو د پاره نو دا خلق شو او برای راست یو سیز پیدا کول د روحاني سيزونو د روح پیدا کول د روحاني امور پیدا کول نو دغه ته خلق ویلې شي خدا عالم الامر دی نو دا دوړ عالمین دي نو الله تعالی رب دی د عالمینو نو که رب المخلوق ویلې نو تا به ویلې چې د امر څنګه رب شو بیا الله تعالی وی رب العالمین یم او په عالم کې عالم الخلق او عالم الامر دوړ شامل دي دویمه خبره ده چې دا فرق په د حکمت ځان پویو چې یو عالم خلق دی او بل عالم امر دی دې دواړو په د حکمت فرق دی کې دا فرق ولې راغی چې یو روحاني امور دي یو مادي امور دي دې کې دا فرق ولې راغی وای دا فرق هم آزمایش دی دا امتحان دی گویا کې دا خبره په دې مضمون کې نه چې په دې دنیا کې یا د دنیا سره متعلق دا کائنات چې زمونږ د دنیا چې د کوم حصے د کوم کائنات جز دی د کوم نظام حصہ ده چې به د قیامت په ورځ روانېږي اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت دا چې کوم دنیا چې الله تعالی دا کوم سیستم چې الله تعالی په دنیا اوس پیدا کړی دی او بیا به دا په قیامت کې رواني دا تمام نظام او دا تمام سیستم دا یو طرف ته او دویمه حصہ دا هغه څه دا چې هغه د الله تعالی سره دا علم دی نو دا چې کوم مادي امور دي دا مادي څیزونه دي دا هم د ازمایش لپاره پیدا کړي دي الله تعالی او دا چې کوم غیر مادي امور دي دا هم د ازمایش لپاره دي او دا فرق هم د ازمایش لپاره بیا اگر سورۃ روم آیت درته وایم چې قران کې الله تعالی وایي چې دا يهوديان یا عیسایان یا دا غیر مسلم خلق چې دي دغه کې عیسایان مراد رومیان مراد هغه مبارک چې قران ویلو چې يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دې په ظاهر پويږي نو هغه سیاق او سباق تلک سوچو کا هغه سیاق او سباق کې مسله دا وا چې الله تعالی په دې د روم او د ایران په دې جنگ باندې یو تفسیره کوله سورۃ روم کې خدا خبره الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين اوس تاسو ګورئ دلته دوه قسم ذهنیت یو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی له صلوات و سلام د تعلیمات باندې د صدق او د تصدیق په نتیجه کې یو فکر جوړ شوی یو طرف ته دا فکر بل طرف ته دا هغه چا فکر د ابی ابن خلف او دغه د مرګرو چې هغه د قران او سنت او د نبی له صلوات و سلام باندې د اعتماد په نتیجه کې نو بس خپل یو فکر په دماغو کې و چې نه جنگ الته دی او جنگ دلته دی او د بیګټي او د بیلی او دو جمع دو چار کم شي چې په کیلکولیشن کې راځي په حساب کتاب کې راځي دا څه انداز کې خبرې کولې اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې فورا په دې پوښتنه چې الله تعالی وایي چې یغلبون فی بضع سنین نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فورا په دې نقطه باندې ورسېد اسباب د دې خبرې نو د اسبابونو نه ښکارېده
مادي معاملاتو کې مادي قسم سيزونو کې د دې خبره څه دلیل نه و ثبوت نه و چې څنګه ولا روميان چې هغه بالکل اخره حد ته پورې رسیدلې دي په شکست کې دا به څنګه بیا را پاسي او څنګه به غالب کیږي د دې په اسبابو کې څه تعویل نه کېده چې نه کېده نو هغه دا خبره منلو تم نو ته ابي ابن خلف چې سلو خان شرط خودنو عاشق نه خود خو هغه منلو ته تیار نه و هغه دا کېدې نشي لیکن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وې زه پوهیږم دا ټیک دی سلو خان کو دا د قران دا خبره رښتیا نشو نزل سلو خان درکو اول خو لسو بیا ورو زیات سل نو دین دلته قران په دې تفسیر کوي چې دا د قران په خبره چې کوم خلک یقین ساتي نو دا هغه دي چې دې د الله تعالی په وینا باندې وای بغیر د اسبابونو اسباب نشته او دا نور خلق د اسباب تحت کار نه اسباب علم هو سره او نور خلق سره خدای چې کوم د عالم الامر علم دی نو هغه ور سره نو دوی مدادا چې د اسباب د علم چې قران دا غیب مبارک وی چې يعلمون دی پویږي بیا په بل ځای کې ورته قران وایي چې دا نه پویږي لو كانوا يعلمون دا خو سره پویږي نه کدا پویډې نو دا څه بنوي نو مطلب دا دی چې د دې ظاهري اسباب د علم چې د کومه هدف پورې د دنیا لپاره مفید دی خو په دې پویږي د دنیا لپاره مفید دی په دې پویږي خدا خو الله تعالی یوازې د دې لپاره د علم نه دی پیدا کړی او د خلق د دې لپاره نه دی کړی او د مادیات د دې لپاره یوازې نه دی پیدا کړی چې ته بر دې نه فائدې بلکې د دې لپاره پیدا کړی دی چې دا عالم الخلق به ته د عالم الامر ته رسیدو یو ثبوت یو دلیل ګرځي یو لار به ګرځي ځکه قران بیا وایي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب په دې خلق د کائناتو کې د کائناتو په تخلیق کې د اولو الالباب د لپاره نخې دي د څه شي نخې دي د دې نخې دي چې الله تعالی شته او یو دی او دا دنیا فانی ده او پاتې کیدونکې ده او بل عالم راتلونکی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د الله تعالی د توحید او د آخرت د دې دلایل دي په دې نو دا چې په حقیقت کې دی په دې مادي معنا باندې په صحیح معنی کې پوي دی نو د دې طریقه دا وا چې دی بیا دا مخلوق دا علم د دې مادي دا علم به دی د الله تعالی د توحید د دلیل په تور باندې به حال کې هغه څه نه کوي او دې کې د دې ازمایش دی د دې وجه نه دا چې کوم خلک وایي چې قران د تدبر او د غور خبره کوي نو هغه دا خبره نیمګړې زده کړې څوک چې غور او فکر کوي نو دی لکه دا غلام جیلانی برق او دا قسم خلک ابتدا کې دا فکر وسم د خلکو دا فکر دی د جاوید غامدی غوندې گمراهان هم دا فکر دی هغه دا وایي چې دا غور او تدبر کوو غور او تدبر مطلب دا چې نعوذ بالله بیا چې څنګه چل لیکو نو بس یې په نتیجه کې څه تر رسیدین وایي تر سنو داسې اوارګي دته غور او تدبر نه وایي دته اوارګي فکر وایي څنګه سړی یو جوان وران شي کنه اواره شي په خوا چې دا اواره غوندې جوانانو کنه نو هغه به پټو مټو ریډو بو سره او دا غانې به ورکړي په خپلم ټپې ویلې ها نه به د پلان مننه نه به د چا منلو بدلو پر بو ادم مردان دي خلا بل کې سبب په جبه سره په بڑا بو سره چاړه یا چما چم او چاکو بم سره وو ها برید به نری نری پرې خو دی او په مخه چې بلوانو نه برید له به تا ورکاو دا اواره نو دا یو د فکر یو د ځوانه او د یو سړی اوارګی دا یو د فکر اوارګی دا نو د فکر اوارګي خدا نه کړه چې سړی دې ته نه ګوري چې دا خبره ټیک کوم به غلطه کوم خو زما ذهن کې راځي نو او چې انسان ذهن کې راځي خو کول پکار دي نو دا خو اوارګي شو دا خو ازادي د فکر نشو فکری اوارګي الله تعالی چې انسان خلیفہ کړی نو دې معنا دا ده کنه د خلیفہ لفظ کې خډر چل دی کنه مطلب دا دی چې ډېر صلاحیتونه ورکړي معمولی صلاحیتونه خو نه دي پر خلیفہ لفظ کې په خپل د خبره معنا دم نه پرته چې کده د خلافت د
د دې کرخه نه یو خوا بل خوا کېږي نو دې معنا دا چې د بغاوت هم کولی شي بغاوت کولی شي او دغه بغاوت خو نتیجه ده چې دغه بغاوت په نتیجه کې چې دته د بغاوت سزا به ملاویږي کومه په آخرت کې ځکه دا بغاوت دی کولی شي داسې نه دی نشي کولی چې کولی شي دې معنا دا ده چې دغه الله تعالی دا صلاحیت یې ښودی دی دا صلاحیت ورپکې شته خو ازمایش په دې کې دی چې بغاوت کولی شي خو کوی ما خلیفه جوړ شه خلیفه کړی مې نو دا ما خبره منه ذهن کې به ډېرې ډېرې خبرې راځي ډېر ډېرې به کولی شي ډېر کارونه به کولی شي ته خو کوه ما زه چېرته سوی یم دا کوه نو تا هغه بنیادي خبره قرآن د تدبر او د غور خبره کړې ده حکم یې کړی دی خو تا له موضوع هم در کړې ده چې غور او تدبر په څه کې کوه ادې یو ساده مثال یو سړی مقاله لیکي MPhil یا د PhD مقاله لیکي نو مقاله چې لیکي نو دا 500 موضوعات نه 5,000 لکه موضوعات شته خو دله وختونه استاد یو موضوع ورکړي ته په دې موضوع لیکل کې بیا به ورته وایي چې د دې موضوع د باندې د لیکلو طریقه به صحیح نوې مقدمه کې بدای اول باب کې بدا فصلونه یې دریم باب کې بدای دریم باب کې بدای بیا ورته دا وایي چې ته ماته دا په دې سینات په دې خاکه کې دا ته ولیکه سینات څه خاکه کې دا ولیکه چې ته به د کومو کتابونو استفاده کوې نو کله په ټپو کتاب ولیکو نه غوته نه د دې نه بنا لیکنه کتاب ټپو کتاب نه به کې استدلال نه کوي کنه د ناول نه به کې استدلال نه کوي کنه ته ما ته وخه ته به کوم کتابونه ګورې چې کتابونه دې سره ریلیونت دې سره متعلق دي کنه دي نو ته به وایې چې نه نو زه خو محقق یم زه خو سکالر یم زه خو باحث یم زه خو کولی شم چې دا ټوله کتاب هغوی کولی شي خو مه کوه کنی بیا به د مقاله نامنظوره وي بیا به د ډګري نه ملاویږي بیا به د نمبر نه ملاویږي نمبر به درته اله ملاویږي پاس کېږي به اله ډګري به درته اله ملاویږي مقاله به د اله منظورېږي چې هغه استاد درته ووایي چې دا کتابونه ګورې نو هغه ګورې چې وایي په دې طریقه به مقاله لیکي نو په دې طریقه به یې لیکي چې وایي بابونه به پکې دومره وي نو دونه به وي چې مقدمه به پکې داسې نو داسې به وي چې حوالې په دې طریقه نو ته به دا نه خو کولی شم کولی شي خو مه کوه که ډګري اخیستل غواړې داسې کوه او داسې مه کوه او که ډګري نه اخیستل غواړې او د پاس او د فیل پروا دې نه نو کوه چې څه کېږه کوه بیا ما خو هله څه ته راځي خو ځان له څه لیکل نو لیکل که نه دا لږ خلک لیکل کوي نو په یې ډګري ملاویږي دغه شان انسان ته الله تعالی وایي چې ته خلیفه یې خلیفه مې کړې دام کولی شي دام کولی شي دام کولی شي خو دا کوه او دا مه کوه او چې دا زه درته څنګه وایم داسې دې وکړو داسې کتاب دې ولیکه اقرأ کتابک دا ستا تصنیف دی که نه دا ته ډګري دی که نه اقرأ کتابک هر سړی کتاب لیکي قیامت کې به درته بیا وایي چې دا واله دې کتاب باندې ته و چې دې ولیکه دا پاس شوی که فیل شو ته خو کتاب ذکر وکړي مثال مې درته ذکر دی د خبرې نو وایي دا کتاب داسې لیکه او داسې مه لیکه داسې لیکلی شي خو مې لیکه بیا به د آخرت کې ډګري درکړم او که دا کتاب دې داسې ونه لیکه دا بل شان ته دې ولیکه چې ما راته څنګه نه ویلي نو کتاب دې ولیکه داسې نه چې و دې نه لیکه خو دې په نتیجه کې فیل شو ډګري در نه ملاوي نو دا هغه بنیادي طور باندې در حقیقت که مونږ سوچ وکړو نو د مقصد ته د رسېدو لارې دوه دي مقصد ته د رسېدو لارې دوه دي مقصد څه دی نو ظاهره خبره ده چې مقصد دا دی چې د دې کائناتو اختیارات او بادشاهي چې د چا په لاس کې ده نو د هغه قرب حاصلول مقصد دی که په وړه سطحه باندې ووایو نو په یو ملک کې د ټولو نه مقلوع مقصد خلک څه وایي و چې یا حکمران شمه یا که څوک حکمران کېږي نو د هغه نه تاو راتاو شو د هغه سره نږدې زما فلانکي په ډله کې هلکه راځئ چې پلانکۍ پارټۍ کې اعلان ولې پکې پلانکۍ پارټۍ کې هلکه ګورو چې په 2018 کې انتخابات روان دي چې مرکز کې به د چا حکومت راځي نو دا چې کوم فصلي بټیران یو دا د دې وخت سوچ کوي چې هلته دا انګوچ کې وو که دې خوا وو اخوا ورشو دی ولې وایي دا وایي ځکه چې به راځي که نه فلانکي دور به راځي دا ځلې چې دا دور یې راځي نو راځي چې دا ناچاپېره شو نو مطلب دا دې ته کامیابي وایي کامیابي هو ته دا حکومت براشي ما ته پکې وزارت ملاو شي ما ته پکې مراعات ملاو شي ما ته پکې نوکرۍ ملاو شي ما ته پکې ټیکې ملاو شي ما ته پکې دا ملاو شي دا دې لپاره کوي کنه
نو د کائناتو بادشاہ الله رب العالمین. نو لویه کامیابی دا ده چې سړی د الله تعالی قرب حاصل کړي، د الله تعالی رضا حاصل کړي. دا مثنوي د مولانا روم چې ده که نه دا ګوره کله کله خو چې ځان پې پوهې نو الله اسه نه چې بل طرف ته م لاړ شي. پای کې هغه یو قصه کړې دې خبرې دپاره ډېره مزېداره قصې کړې چې دا محمود غزنوي رحمه الله چې و د ده چې کوم مشهور غلام و بیا دغه غلام بنیادي طور باندې خو اصل کې خو دا محمود غزنوي هم د ده پلار هم غلام و سبکتګین هم غلام. خو بهرحال محمود خو بیا د ایاز خو بیا د ده غلام و د سلطان محمود رحمه الله. نو ده به ورسره ډېره زیاته مینه و ډېر زیات هوښیار و د ده وفادار نو هغه خلکو به د ده په وفادارۍ په وجه باندې وي داسې غلام سړی دی داسې ځان چاپلوس کوي نور او د دې بادشاه هم هسې دی خوښ دی. مونږ ښه لوی لوی سرداران یو مونږ یې نه یو خوښ او دی خوښ دی. نو اعتراض به یې کوو. نو بادشاه د دې دپاره چې د دې خلکو په مخ کې دا ثابته کړي چې زما د ایاز ولې خوښ دی. د خلکو خو دا تصور ایاز ګینې وړوکی هلک نه لوی سړی و په عقل یې خوښ و په پوه یې خوښ و په وفا یې خوښ و. نو یو ځل یې بادشاهان دغه وزیران ټول راجمع کړه او خزانې او هیرې او جواهرات او څه شی چې څه د ده په بادشاهۍ کې د راجمع کولو یو لوی حال کې هغه یې ټول راجمع کړل. ویې دا هر څه دي او تاسو دا زما وزیران دي او چې په دې کې په څه شي لاس دی هغه ستاسو. بس یو وزیر را منډه کړه هغه یو هیره را واغسته، بل وزیر را منډه کړه هغه د سونې یو ډیري ته لاندې وته، بل را جمع کړه هغه د جامو هغې ته لاندې وته، بل د بل شي ته لاندې وته. ایاز بس ګرځېده را ګرځېده. نو بادشاه ورته وایي چې ایاز ته په کوم څه خوښ کړه که نه؟ وایي ښه جي زه پکې خوښ کړم. بیا نو چې راغی نو د محمود پرې اوږه یې لاس کېښود. وایي زما خو بس ته خوښ یې. نو بادشاه وزیرانو ته یې وایي. نو وزیران خو ښکته کړې چې وایي دا خبره خو شی خو بیا ده وګټه. نو هغه ورته وایي چې ولې زه د دغه د هیرې جواهرات والا په ما څه کې؟ هغه وایي نه نو دا هر څه خو ستا دي که نه، دا هیرې دا جواهرات دا لالونه دا ملغلرې دا سره دا سپین دا خزانې دا خو ټول ستا دي که نه. نو چې ستا دي نو چې تا دا علم نو تا ولې نه علمه چې د دې نه نورې به بیا راځي بیا به هغه ټول هم زما وي. خو چې ته زما شوې خو دا هر څه زما شو که نه. نو مولانا جلال الدین رومي د دې نه دا معلوموي چې یو سړی دی هغه د دې نورو وزیرانو په شان دی، کله په یو شي پسې منډې وایي، کله په بل شي پسې منډې وایي، کله وایي دا سونې مې پکار دی، کله وایي دا ملغلرې مې پکار دی. یو ایاز غوندې پوهه سړی دی، وفادار دی، پوهه دی، د هغه سره بادشاه مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځکه هغه وایي دا هیرې جواهرات دا واړه واړه څیزونه دي. د دې مرکز اختیارات او د دې اصل مالک چې دی هغه چې ستا شو نو د هغې نه بعد دا ټول څیزونه بیا ستا دي. نو ځکه مې تا ته دا ووایي چې منزل څه دی، مقصد څه دی. مقصد دا دی چې سړی د خدای قرب حاصل کړي، د الله تعالی قرب، د الله تعالی رضا حاصل کړي او بیا د الله تعالی خوښ شي. نو د الله تعالی خوښ شي نو بیا خو چې الله تعالی څه غواړي هغه ورکوي. البته بیا به داسې غواړي چې کوم څه غواړي دی مخکې داسې غوښته د دې خوښېدو نه مخکې د دې خوښېدو په دې لاره چې دی نه و راغلی نو د ده د ژوند انداز بدلو، د ده ترجیحات بدلو او چې په دې لاره راغی نو بیا ترجیحات بدل شو. کله کله د سړي ترجیحات تاسو چې ماشومان یو نو ستاسو ترجیحات څه بیا چې لږ لوی شوې نو هغه په ماشوموالي چې د پلار نه په ژړا څه غوښته او که هغه درته اوس زه درکړم ته به خوشحاله شې. لکه مثلا زه به درته دا ووایم چې تا چې د لوبو دپاره موټرګی غوښته نو که موټرګی در زه اوس والم په بازار کې ته به وایې چې لیونی ماشوم خو نه سایکل دې غوښته نو چې سایکل دې غوښته چې درته زه سایکل والم ته په سایکل څه کوې ته وایې مړه په سایکل باندې خو زه ګرځم څه لوی سړی یم نو سپینه ږیره مې راغټوه ته په سایکل شرمېږم څه کوې نو تا به مثلا د سایکل لپاره جوړل ویره چې هغه خو بېل ډول هغه ځان له هغه ځان له وخت د لوبو د سیزونو دپاره. یو ځل مونږ په خاوره کې ما ته یاد دی چې ورکوټ یم ماشوم یم څلورم پنځم جومات کې ما ته یاد دی د خټو نه به ریړۍ او غویان جوړول او کوټګۍ به مې ورله جوړه کړې وه او کلبه به مې وه او غویان به دا ما به دا سنډا او کلبه او غویان او دا نو چې ته اوس ما ته وایې چې راځه لکه چې اوس غویان جوړ کړو کلبه جوړه کړو نو زه به ورته وایم چې داسې ترجیحات بدلېږي.
دا د هغه چا مثال دی چې څوک ماشومان دي پرې وړو وړو سيزونو هغه غولېږي چې څوک پوهېږي او پېژني نو هغه بیا دې سيزونو پروا نه ساتي نو بیا کله داسې وشي په دې فارسی کې یو شعر دی وی دیوانه کنی هر دو جهان را بخشی دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند دنیا چې غواړي نو ځکه چې خدای دې نه دی پېژندلی داسې نه چې د دنیا لاله ته ورغله ته وایم چې هلکه داسې د صوفیت تعلیم تاله نه در کومه خو پوهوم دې په خبره چې دنیا منزل نه دی دنیا مقصد نه دی نو چې کله دې دا مقصد او منزل دې نه وپېژندلی نو دا دې غوښته اوس چې منزل دې وپېژنده نو هغه شاعر وایي چې یو ځل چې تا د منزل ته ورسولم نو ته ماله دا دنیا راکړې زه به د دنیا څه کوم بیا خو دا د ما منزل نه شو بیا خو ما منزل وپېژنده دیوانه یې تو هر دو جهان را څه کنم دا منزل ته د رسېدو دوه لار دي یو داسې لار ده چې هغه بلکل سیده سړی رسوي منځ کې پکې بیا د غلطېدو د بل طرف ته تلو خطره نشته یو لار هغه ده چې هغه لاره باندې چې په دغه لاره نه ځي نو بیا یو لار بله ده په هغه لار هم ته تللی شي خو بیا خطرات ډېر زیات دي خطرات ډېر زیات برای راست لار هغه د ایمان لار ده ایمان اعتماد په الله او په الله په رسول باندې اعتماد کړو لکه دا صحابه کرام چې موږ وایو غټ خلک نو د غټوالي خبرې نورې څه وې څه لږې خو نه وې ډېرې وې خو هغه بنیاد د غټوالي څه بنیاد د غټوالي دا و چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره پوه شو عبدالله بن رواحه مثال به پیش کړم رضی الله تعالی عنه بیعت عقبه کې د ملاویږي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خان دا راته ووایه چې دا تا چې کومې خبرې کوې چې دا مونږ ومنو نو څه چل به وشي څه چل به وشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بیا به راته جنت میلاو شي وایي میلاو به شي جنت وایي راسله خبره ختمه شوه بیا نورې خبرې پکې نه وې نو تا برای راست خبره بیا لا نقیلو ولا نستقیلو بیا دا معاهده ورانه نه په خپله او بل چاته هم نه وایو چې دا معاهده ورانه نحن الذين بايعوا محمد صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او دې بیعت نه واپس کیږو نه نو دا سیده په سیده لار ده دې نه بعد چې کومې خبرې راځي او که د الله او د الله د رسول په تعلیماتو باندې برابر خو ټیک ده که برابر نه بیا لرې کوه دا چې موږ وایو صحابه کرام ډېر جوور علم والو نو دا جوور علم یې څومره و تاسو ته د کوم صحابي څو جلده کتاب معلوم دی کوم صحابي څو جلده کتاب لیکلی یو صحابي یو جلد کتاب هم نه و لیکلی مثلا رسول الله صلی الله حدیث را جمع کړي خو خپل څه کتابونه لیکلي وایي خبره دا ده چې علم دې ته نه وایي چې سړی ډېر کتابونه ولیکي یا ورته ډېرې خبرې معلومي علم ډېرو معلوماتو ته نه وایي دا په دې زمانه کې خو علم ډېرو خبرونو ته وایي چې ډېرې خبرې چاته معلومي هغې ته انفارمیشن وایي هغې ته نالج نه وایي که په انګریزۍ ژبه کې خبره کوي یو انفارمیشن دی معلومات نو خو د اخبار والا ته ډېر زیات معلومات وایي ته ډېر ما نن اخبار نه دی کتلی چې چا کتلی دی هغه ته به پته وي ما ته پته نشته په دنیا کې څه چلو شو یو نالج دی یو علم دی علم څه ته وایي نو دا لپاره دا ضروري ما د دنیا جهان هر څه معلومي فلانکې لاړو فلانکې راغی دا چلو شو هغه چلو شو نو دې ته علم نه وایي اصل کې علم دغه جوړوالي ته وایي دغه جوړوالي دا صحابه کرامو چې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د اقوال چې راجمه کې نن هم تازه دي تازه یو صحابي خبره د علم د کم ځای راغی دا پوهه د کم ځای راغله نن هم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نور صحابه کرامو دا خبره د اقوال خلق راجم تاسو به حیران شئ چې دې خلکو کومې لایبرري جوړ کړې وي کوم درسګاهونو کې څونه مطالعې کړې وي هیڅ مطالعې نه وي کړې هیڅ لایبرري نه وي جوړ کړې هیڅ کتابونه د اول نه اخره پورې نه لوستي خو علم ورسره هغه و چې نن هم په هغه علم باندې سړی ګوتې په خوله دی ورته دا خبرې څنګه زده
دا خبره څنګه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل چې کوم خبره هغه کړی تاسو عقل ورته حیرانېږي عقل 18 سال په عمر کې خو نبی صلی الله علیه وسلم دا غي وفات شو په دا 9 کال په عمر کې او په دومره ورکوټي عمر کې هغه چې د اساس دغه دا او د علم یو خزانه یو سمندر ورسره دی اسی چې خبره کوي چې رویه کومه دا هم عجیبه ده نو دا علم د کوم دی راغی دا علم د ایمان نه راغی دا علم په الله او په الله په رسول باندې د اعتماد نه راغی دا منزل چې ورته آسان شو نور خلکو دا مازغه وخړو مازغه بیا ما منزل ته ورسېد او دا برای راست منزل ته ورسېد نو دا یو بنیادی لار ده دا علم دا لار د دې مبارک قرآن دا وایي چې فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم كفر بالطاغوت او ایمان بالله دې حاصل کړو نو فقد استمسك بالعروة الوثقى بس مضبوطه غلا دی ونیوله مضبوطه غلا دی ونیوله لکه په پښتو کې چې وایي یاره ما خو تا لمن نیولې ده نو لمن خو کله شو کېږي او کله به تا غم وي چې بس کله لمن مې پرې ده او کله به تم به چې یاره بس نو څو پورې به ده پسې دم خو دلته داسې مضبوطه غړی ده چې لا انفصام لها هغې دپاره بیا څه قطع نشته او کټ کېږي نه او دغه په نتیجه کې بیا سړی صدیق کېږي او شهید کېږي او صالح کېږي دا څه په نتیجه کې کېږي چې بیا قرآن هم د آیې مبارکې بیا وایي چې که ښه کارونه دې وکړو نو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ګوره په یو صف کې راوستو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او د قرآن مجید کې تاسو ګوره یوازې د پیغمبرانو واقعات نه ذکر شوي د پیغمبرانو علاوه پکې نور واقعات هم د نورو خلکو نه پیغمبران نه وو اصحاب کهف پیغمبران نه وو اصحاب کهف پیغمبران نه وو ذوالقرنین دا په پیغمبرای کې اختلاف د حضرت مریم ذکر او د آسیا د فرعون خزه د فرعون په کور کې فرعون پیژنې فرعون څه شی د شیطانت نه ډک د ظلم او د حرام خو چې څه د ناروا خبره ټولې په فرعون کې جمع په هغه کور کې یو زنانه د ایمان په نتیجه کې هغه ځای ته رسي چې ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون الله تعالی د قیامت پورې مسلمانانو لپاره په مثال کې پیش کړ پیغمبر هونه ده د دا نشي ویل ماحول کې غلط په دغه غلط د فرعون د کور نه غلط ماحول په بل ځای چرته او په هغه ماحول کې د ایمان په نتیجه کې سړی راځي ته رسي هغه شارټکټ چې وته ته نور شارټکټ دا شارټکټ اصل کې ټیک دی نور شارټکټ نشته هغه منزل د ایمان په نتیجه دا ایمان چې دا په دې نه کې چې دا په ایمان داوا به وکړي او بیا بس سولې 50 کال هم پکې تیر شي ایمان به ونه سولېږي او نه به تیر شي دا ستاسو ځان نه جوړ کړی دا تاسو لګي ته په لوټه تیر کې په لوټه نور نه تیر کې ستاسو ته اراده نشته دا یو بنیادی لار دویمه لاره چې کوم دا هغه بیا صدا هغه داري چې الله تعالی په دې کائناتو کې کوم نخې پیدا کړي نخې آیات چې ورته وي ګوره قرآن دې ته نخې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب په دې کې نخې نو دا ځمکه دا اسمان دا باران دا اوبه دا ورځ او د شپه دا ګوره دا قرآن مجید داسې خبرې کوي که نه چې تاسو که د دې قرآن مجید نه مخکې نور کتابونه یا د دې نه علاوه چې څه کتابونه چا لیکلي دي په هغې کې که د ډېر هوښیار نه د ډېر پوهه سړي کتاب هم وي خو دا د کائناتو دا نښې پکې دا نه دي ذکر شوي خو تاسو قرآن ته ګورئ که نه د یوې خبرې تذکره کوي دا چې قرآن په سورة فرقان کې یو تصور کوي کنه چې وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر شپه ده بیا ورځ ده
نو شپه ورځ خو په مونږ راځي په هر چا راځي دا شپه ورځ خو د پخوانه ده د کوم وخت نه چې انسانان پیدا دي دا کارل مارکس هم شپه ورځ لیده فرعون هم شپه ورځ لیده نیوټن هم شپه ورځ لیده آینسټاین هم نو شپه ورځ لیده خو هغه د شپې او د دې ورځې د دې فرق دا تصور په ذهن کې نه و او قرآن مونږ د پنځو منځونو په باره کې د تصور ته یوازې د شپې او د ورځې نه شپه ورځ هم راته ویله بیا راته وایي ګوره په دې شپه ورځ کې ځان له وختونه هم دي سحر ځان له وخت دی ماسپښین ځان له وخت دی مازدیګر ځان له وخت دی ماښام ځان له دی ماسوتن ځان له دی د تهجد وخت ځان له دی ساخت پکې ځان له دی دا نور خطو د نور پریوتو د سورۃ طه کې چې وایي دا چې وایي کنه چې الله یاد وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل نو د دې وختونو پرې تبدیلی را تبدیل دا مونږ متوجه کوي دي چې سبقونه دي دا نه غور کو نو بیا باران او نور رسپو مې ور یزي او دا نو دې کې غور د پاره دا الله تعالی دې غور د پاره پیدا کړي دې رنگارنګي ته په دې رنگارنګي کې بل څه یو خدای الله تعالی توحید کې رسمي دي خو بل په دې رنگارنګي کې په دې تبدیلی او په دې اختلاف کې لآیات لأولی الالباب ولیکن نخدی دیتا گورا دینا غور کرو نو چې دې باندې غور کې نه بیا بس کومې نتیجې ته برسېتا چې ما یې موضوع دې درکړې ده نو الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا دې نتیجې ته برسې نو دغه نتیجې ته تم ورسېدې چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار د دې کائناتو د غور په نتیجه کې او دې ته هغه سره ورسېدې چې سره د غور نه بغیر پکې وایي چې پیغمبر سبي ټیک دا چې خدای سوي ټیک دا پکې سره نور سوچ نو ته به چې هغه پکې سوچ نه کوي ما نه هغه پکې سوچ کوي خدای هغه سوچ انداز به بدلي دا هغه سوچ انداز به صحیح قرآن بل ځای کې بیا نور خبرې کوي ایمان نه بعد بیا قرآن سره نور مرتبه وایي سوي لکه سورۃ کهف کې چې وایي انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم نو کله زیادت هدایت کله ربط القلب نو دې د پاره بیا تر دې کائناتو کې غور کې او دا کائنات به ته په خپل تجربه په دې کې رواني نو ته په خپل یوازې هغه منون کې ته نه منون کې ته داسې دلایل راځي مخله چې د قیامت پر ورځ باندې داغه باندې ختمي دا چې کوم خلک باسونه کوي کنه دا په دې ځان په یوه دا چې کوم خلک باسونه کوي راځي چاته چې قرآن نه رسیدلې نو ته سره په قیامت پر ورځ کې وته دا غم مکو تاسو سره بس کی خپل غم کو د خپل غم پرې د بل غم کوي زه سره دا منم نه چې هغه ته دلایل نه ملاو شي او د قیامت پر ورځ باندې وداغه یو ځل ک قرآن باندې عقیده ساتي خو ټیک ده قرآن عقیده نه ساتي خو بیا باس بدل قرآن به صفاوي چې كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير نو قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ابدا نو جماعه چا نه دی ویلي او ما له ویلي خو ما نه منو نو چې قرآن په خواله په ابتدا نه ویلي دي چې ته دا غم مکه واغه تکذیب کوي څنګه چې هغه ته یاره په ځنګل کې دی په پلان یاره دا په ځنګل کې دی او کده زمکه پر تل کې دنه چې ته کې ځان له 500 میل دنه غا کنه دی او پاغه کې ناشته او پیدا دی خو هغه ته الله تعالی یو دلیل ورکوي کني الله تعالی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله تعالی ظالم نه چاله سزا نه ورکوي لا يظلم مثقال ذره ذره رسول هم نه کېته ذره رسول هم په ځانم کې په بلم کې پتا شو کې په دې ناس ته کسانو کې نه چې لګونو خلکو اجتماعي وته هغه سره د لاس چت کې قسم دی اخري په خوده چې د ذره رسول هم نه په ځان کړو نه په بل غړي سوچته او کدا قسم چاو خلګار کو نشي خلاص ذره رسول هم بخام الله وزن کوم د ذره رسول او ته په الله تعالی باندې ویل دا به څنګه ولا سزا ورکړي نو ته اول په خپل عقیده سوچو ته څه غړي وړي نو الله تعالی بیا انسان ته د لارې خی بیا مؤمن ته خی د زدناهم هدى لپاره د زیادت هدایت لپاره مؤمن تم لار سره په دې پوېږي چې او دا د ما ته دا خی ده څنګه یو په ماحول کې یا په علاقه کې یو کسي او دا ډېر دوستانی نو د هر دوست چې خسړی
او واقعي د دوستۍ په قدر پوهیږي نو دا هر سړي ځان له دا خیال چې ګوره زما چې کوم سره تعلق دی داسې سره د بل چا نشته داغه د هر دوست په ذهن کې دا تصور نو داسې چې مؤمن په الله تعالی باندې درست ایمان ولري نو هر مؤمن به دا وایي چې زما سره د الله تعالی کوم مهرباني دي دا د بل چا سره نه په ما چې کوم مهرباني کړې ده دا په ما چې کوم فضل کړی دا په بل چا نه کړی دا بنیادی خبره ده چې الله تعالی به د تلارخ نو دا فی خلق السماوات والارض دا د لپاره نه دا بل لپاره نه د لپاره په یو انداز او دا د لپاره په بل انداز د دې یو بل تعبیر مونږ کولای شو هغه دا چې دا ایمان مجمل او ایمان مفصل چې مونږ وایو هغه حدیث دی کنه سنن نسائی او د بعض نور کتابونو چې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن چې ځینې خلک دا غي نه بل څه مطلب لري چې یاره مونږ ایمان دکو قرآن هم بیا رسټ دکو نو دا غي ایمان نه مطلب ایمان مجمل دی لکه چې مونږ وایو د قرآن په مونږ باندې څه حقوق دي نو یو حقدار چې ایمان به پیراوړي نو ایمان به پیراوړي نو مطلب دا شو چې ایمان په اجمالا راوړو او به د قوانو تفصيلات برته بیا معلومي نو دلته دا خبره چې بیا د قرآن د دلایل نه تا ته د نور دلایل هم زین درازي او احکامو کې په تفصيلات نو ایمان کې به اضافه هم کیږي او پای کې به یو چلام پیدا کیږي دا خو اصل حقیقت کې دا ایمان چې دا عهد اطاعت ته وایي عهد اطاعت چې دا پسان لازمه کې چې د الله او د الله د رسول خبره مې ومنله بس دې کې به بس چونو چرانه کو په دې جدید اصطلاح کې چې ډیکلیریشن وایي په دې بانک په اصطلاح کې وته ډیکلیریشن معنی دا چې د ایجاب او د قبول یو اعلان چې لکه راځه تیرا باندې خرڅ کوو زه به د نوالم نو دلته هم دا ایجاب او د قبول یو اعلان د نور خلکو لپاره بیا چې کوم په دې لار باندې تل غواړي نو هغه لپاره بیا تاسو معلومي چې هغه لپاره لار دادا چې هغه په دې کائناتو کې درست غور کوي خو درست غور دی ته وایي چې موضوع به معلومه وي اوارګي فکر بنئ چې فکر به اواره جوړ شوی چې څنګه غور به وکړو دا غور بیا قابل قبول نه دی دی باندې نتیجه نه مرتب کی دغه درست غور او دغه درست فکر د قران مجید حکمت وي قران مجید دې ته حکمت وي عقل وته نه وي په دې عقل باندې به خبره کوو دې ته عقل نه وي دې ته حکمت وي تاسو دا سورۃ کوم ده سورہ الاسراء سورہ الاسراء راواله وي تاسو او یو سورۃ البقره دې دوه آیاتونو کې تاسو ورته د حکمت لش قران په کوم انداز کې بیان کړی اول دا سورۃ الاسراء راړو دې کې 23 نمبر آیت ته شروع کو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وده حکمت تفصیل ته ګوره حکمت خبره څه ته قرآن دوه زینو کې دا حکمت ډېر په عجیب انداز کې ذکر کړی عام خلک چې کوم شي ته خيارتوب وي قرآن هغه ته حکمت وي نو اولنې دا چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه دا ستاسو طرف فیصله ده چې هغه حاکم دی الله نه بغیر بل چا عبادت نه کوي وبالوالدين احسانا مور او پلار سره به سلوک کوي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دا خدای سره تعلق شو بیا وات ذل قربى حقه والمسكين خپلوانو ته دغه حق ورکو غریبانو ته ورکو وابن السبيل ومسافر ته ولا تبذر تبذيرا پیسې مزایا کوه مال مزایا کوه ځکه چې ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين صلاحيتنا او مال ضایع کول او د مطلب شی ضایع کول د شیطان کار دی واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا که غریبینو اسنه چې څوک د نسو وړي او تعالی کار درشي نه نه وته خیر دې چې راشي بیا به درکم در په ما الله فضل کې بیا به تعالی درکم
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وسنه چې په دې وجه غریب شوی چې فضل خرچي دي کړی دا نو داسې مکوا لاس پل مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل شمتوب مکوا او داسې مکوا چې سره سره ټوله لګا دا ګور دا علم دا حکمت دی ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ګور بچی دي مو وجنه دا لوګي د لاسه نحن نرزقهم واياكم اغيلم وركم دوډه او تاسو لم تر ولا تقربوا الزنا بحياه من ذيكه انه كان فاحشا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق نحقت المكوى ولا تقربوا مال اليتيم اليتيم مال مخرج واوفوا الكيل اذا كلتم او اوفوا بالعهد معاهده وعدو پابندی کوي او اوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وزن او پیمانه برابر کوي ولا تقف ما ليس لك به علم بعلم خبره مکوي د علم نه بغیر پس خبره پس مزه لکه چې ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا سترګې چې سګوري او غوونه چې ساوري او زړه کې چې کم تصورات راځي د ټولو مبارک به تاسو کیږي ولا تمشي في الارض مرحا پس مګه کې پتکبر مګرځه ادم د کاټلنګ دا امام خبره پس مګه کې چینګ واز مګرځه انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا دومره غټ نه چې زمکه به وشلې دومره درون نه او دومره غټم نه چې هغه ته به ورسي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فدې کې چې کومه ناکاره خبرې ده الله خو نه دي ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه دا د پوهې خبرې دي دا د حکمت او د پوهې خبرې بیا سورۃ بقره واړه آیت نمبر 269 نو الته کې بیا د پوهې یو بل غټه خبره ده 200 فديك هذا النمبر اسمه نخبه 260 خالي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان تاسو د غریبین یری او تاسو ته د بهایي خبرې کوي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله د انفاق په نتیجه کې د مغفرت او د مزید اضافي وعده کوي والله واسع عليم الله تعالی فراخ قدرت والم دی او پویم دی پنیتونو او يؤتي الحكمة من يشاء حکمت هغه چاله ورکی چې دا غیر اراده شي و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې حکمت ملاو شو ته ډېر لوی خیر ملاو دلته دوه خبرو ته وخت ګوره د مال استعمال دا حکمت ته حدیث کې د مال استعمال ته حکمت ویل شوی ګټلو ته حکمت نه ویل شوی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت ده لا حسد الا في سنتين دوه صفاتونو ته کړیدل ټیک دي دوه خصلتونو ته کړیدل ټیک دي رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها یو آکس دی چې الله تعالی ولا حکمت ورکړي پوهه ولا ورکړي نو دا پوهه مطابق فیصله کوي او خلق ته وایي ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق بل آکس دی چې الله بل دا آکس خصلت دی چې الله ولا مال ورکړي نو هغه بیا لګولې پدې کې چې په حق کې ولګي مال هغه دا توفیق ورکړي ګوره د مال ګټلو ته پوهونه دا د عقل او د حکمت غ فرق ته پات ښکاری په دنیا کې خلک خو خيار سره دي ته چې پیسې ګټي ډېرې او لګي کمې او قران دا د ګټلو خبره سره کوي نه چې هغه سم ټکي او پای کې د حلال او د حرام خیال او قران د پیسو لګولو ته حکمت وایي حکمت د عقل ډېر برشه ډېر بر او دا جمله د پیسې ګټل او پیسې لګول په دې خو یو مستقل نظام د دنیا جوړ شو سوشلیزم د سوشلیزم او کمیونیزم بنیاد شو بنیاد دا و چې د خېټه تاوید را تاوید د مال او د پیسې نه تاوید را تاوید
نو هغه شی چې هغه د دې باوجود چې د یو ټول نظریه او د ټول فکر او د ټول سیستم بنیاد په دې باندې چې پیسې خو هغه په دې کې خطا شو ولې خطا شو ځکه چې هغه د عقل نه کار واغسته خو د حکمت نه کار وانه غسته د حکمت تقاضا د پیسې ګټل نه د حکمت تقاضا د پیسې لګولو اته به چې لګې نو راځي به کوم ځای نه ما یې ګوره د اسلام تعبیر دار د اسلام طریقه دار چې هغه د ګټې ته د را ګټلو ته سره نه کړی دې ته کړېدل جایز نه دي کړېدل جایز دي نو د لګولو ته جایز دي عام طور باندې خلک د ګټې ته کړيږي د ګټلو ته خلک کړيږي لګولو ته نه کړيږي اسلام ته وایي لګولو ته وکړي دا بیا ټیک ده او دا لګول په صحیح طریقه باندې دا نه حکمت ده دا خبره د بنیادی تور چې تاسو ما دا وی چې اسلام د عقل په ځای د حکمت عقل چې عقل دا لفظ اسلام اډوي نه په دوه ځایونو کې ویل دی بل ځای نه دی ویل ایو ځای کې د عقل نه مراد عقل دی او بل ځای کې د عقل نه مراد د عقل اډو دی نه د عقل دا لفظ په حدیث کې راغلی دی قران کې تعقلون او يعقلون خوشتا خدا عقل لفظ دغه په صيغه د مفرد نه ذکر شوی په حدیث کې ذکر شوی دی ناقصات عقل و دین او بل العقل په معنا د قتل خطا غدیت چې په عاقله او تقسیمیږي العقل عاقله سره تعلق سات عقیل تاسو به حیران شئ د عقیل چې کوم دی کنه تاسو نه تاسو کوم چې د عقیل څه شي غواړي تاسو به سوای اذا فرې وساتې خیر دې ماته مو وای او عقیل د عاقله جمع ده ورې ښا عقیل د چا جمع ده د عاقلات عاقله عاقلات او عقیل وایي په خبره باندې دا جمع الجمع په عربی ژبه کې بعضې داسې کمالات دي چې کله کله د یو لفظ څلور پنځه جمع راځي لکه ابل جمل جمال جمالا جمالات قرآن جمالتون هم وی جمالتون جماله د جمال جمع ده جمال د جمل جمع ده جمل د ابل جمع ده جمل مفرد هم راځي د ابل جمع هم راځي نو په عربی ژبه کې دا جمع ډېر راځي نو د عقیل د عاقلات جمع ده عاقله چاته وي عاقله د سړي هغه عصبه ته وي دا هغه نه چار چاپیره او کله یو قتل خطا وکي او هغه باندې دیت راشي نو هغه دیت په عاقله باندې تقسیمي دي ته عاقله په دې معنی باندې چې عقل منه ته وي د دې خلکو دا ذمہ داری ورته چې چار چاپیره دا ذمہ داری یوازې نه وایي دا چت کوي او ته وایي چې سکه چې مونږه دایم ذمہ داری و چې هغه ته وایي ورته غلطي باندې کوي او غلطي هغه وکي او د لاسه سړی مرشم دی بیا په تاوان ورکړي ځکه دی ولې نه منې کو دي دا تعبیر ور په اسلام کې د راجمه کېدو تصور څنګه یو طرف ته عاقله دي د خلکو را چاپیره دي ستا عصبات د را چاپیره یدو معنا دا د ستا را چاپیره دي معنا دا تاسو څوک نشي ویل ځکه دوه ډېر خلک د را چاپیره دي ترونو زامن دي او د بابا زامن دي او قبيله دي او خیل دي او دادي دي او دادي دي خو بل طرف د اسلام دا غي بل تصور ورکړي چې دا غلطي وکړي او ته چې تاسو د را چاپیره حساب ورکړي پیسې تاسو دا ولې دومره اوجت کړي او چې دا غلطي وشو چې د سړی مړ او تاسو په دې پیسو کې د سره شریک شئ نو یو تصور د عقل په اسلام کې دا دی دیت دویم تصور د عقل په اسلام کې هغه دی چې هغه ناقصات عقل او دین چاته ویل دي خواتین او هغه ته ډیرو زیات تلبیه خبره ده چې دا خو مو ناقصات العقل ویل دي نو زه په دې به یو دوه خبرې په کوم سیاق او سباق کې چې قران خواتین ته ناقصات عقل او دین ویل دي نو دا غي مطلب دا نه دی چې دا خلکو کوم غشته دا غي بنیادی مطلب دا دی چې د انسان د سړی د پاره خزه ذریعہ د امتحان ده ذریعہ د امتحان ده پروس کاله په مشکلاتو پر درس کې دا جمله ما ویلې و او لکه مې په تفصیل سره ویلې و خو خیر دوس به بیا را دوباره کوم دا قران چې الرجال قوامون على النساء وجه دا سړی په دې خزو باندې حکمران دی نو په بهر دنیا کې چې کوم حکمرانانی په دې دنیا کې چې کوم حکمران
نو د هغه حکمرانۍ تصور خو په اسلام کې دا دی چې لاندې خلک به یو هغه په تنقید هم کوي هغه محاسبه هم کوي په اسلام کې خدا طریقه ده ډیکټیټرشپ خو په اسلام کې نشته نو لاندې چې کوم عوام دي نو هغه عوامو ته دا حق حاصل دی چې هغه په دې خلیفه باندې تنقید وکړي تپوس وکړي په حضرت عمر مبارک موږ دا ټولې خبرې کوو چې حضرت عمر رضی الله عنه سړی راپاڅېدو چې دا دوه جامې د کوم ځای نه را پیدا کړې نو چې په بهر دنیا کې چې کوم حکمران دی یو پیغمبر دی پیغمبر خو ته نشي کولی تنقید کنه پیغمبر مبارک خدا نشي ویلی چې دا دی ولې وکړو دا دی او پیغمبر خو د وحی نه خبرې کوي غیر پیغمبر خو د وحی نه خبرې نه کوي نو هغه چې ټیک کوي نو ته به باندې چې ټیک نه کوي ته به نه باندې ته ویلی چې دا صحیح وکړو دا اډر دی ټیک دی لکه هغه ښځه یوه پاسېده چې ته چې ویلې دا ډېر مهرونه مه تړئ حالانکه زما په نيت د حضرت عمر خبره ټیک وه خو په هغه وخت کې چونکې ښځې آیات ویلی نو د اسلام تقاضا دا ده او د حضرت عمر رضی الله عنه په دې کې ډېر زیات حساس و چې چا به د خپلې خبرې دپاره آیت ووي نو فورم دی به غلی کېده زمونږ د بعضې خلکو دا مناظرو مونږ په دې خراب چې سړی به دلته آیت ووي مونږ به ډب د آیات په مبارکه وه د بل خبره کوو دا ډېر غلط تصور دی آیت چې وویلی شي بس بیا غلی کېدل پکار حضرت عمر رضی الله عنه په دې وجه غلی شي چې هلته ښځې آیات ووي چې او اتیتم احداهن قنطارا دلته خدا تصور دی په حکمرانۍ کې خدا دا کورم یو حکمرانی ده او دا سړی حکمران دی او چې سړی حکمران دی په سړي به تنقید څوک کوي یا د سړي په باره کې به خبرې څوک کوي نو بیا قرآن د دې دپاره یو طریقه جوړه کړه هغه دا چې په دې ښځه کې یو دوه درې مسلې را پیدا کړه خبره خو ډېره زیاته بیا اوږدېږي دومره اوږدو منه خو دوه مسلې په دې کې را پیدا کړه یو یې پکې دا را پیدا کړه چې په دې کې یو داسې کمزوري کې ښوده چې هغه کمزوری تعلق د خاوند سره دی او زه دا خبره ښه په واضحه کوم اوس چې مې کوم کتاب ولیکو انشاءالله د نن به پرش لتلی هغې کې مې دا خبره ډېر په تفصیل سره کړې ده چې د دې ښځې د دې دا چې موږ وایو چې قرآن دا وایي که نه چې خلقت من ضلعن دا د پختې په شانتې پیدا ده دا په شانتې ترجمه زه کومه ته وایې د من معنا تشبیه ده کوم ځای نه راغله ما یاره خو په قرآن مجید کې خو الله تعالی وایي خلق الانسان من عجل انسان پیدا شوی دی د څه نه د جلبازۍ نه ته د جلبازۍ نه پیدا یې وایي جلبازه دی دا تشبیهن دی دا من هلته د ګوره د جلبازۍ من عجل نو هلته معنا دا نه چې واقعي د عجل نه پیدا نو دا تشبیهن نو یو دا ووایي چې د دې ښځې د دې کوږوالي دا ذکر چې د پختې په شانتې کړی دی نو دا یې د دې زامنو په حواله وله نه دی کړی د رور په حواله وله نه دی کړی د پلار په حواله وله نه دی کړی تاسو ګورئ قرآن چې ته دا ویلي دي پلار ته چې چونکې دا لور دی کږه پیدا ده نو ته ورسره ګزاره کوه رور ته دا ویلي دا خور دی کږه پیدا ده نو ته ورسره ګزاره کوه زوی ته دا ویلي دا مور دی کږه پیدا ده نو ته ورسره ګزاره کوه نه دی ویلي سړی ته ویلي دي چې دا ښځه دی کږه پیدا ده نو ګزاره پته ولګېده چې د دې تعلق د دې زوجیت سره دی د نورو تعلقاتو سره تعلق نشته او د زوجیت سره ولې تعلق دی ازمایښت دی سړی د ښځې لپاره وجعلنا بعضکم لبعض فتنه نو بعضکم لبعض فتنه معنا دا شو کنه چې سړی د ښځې لپاره فتنه او ازمایښت دی او ښځه د سړي لپاره فتنه او ازمایښت دی زوجیانو په منځ کې محبت او دا محبت هم ازمایښت دی کوم شي کې چې دا به زه وروستو تا ته وایم بیا چې کوم شي کې چې سکون ډېر زیات وي نو په هغې کې ازمایښت هم ډېر زیات کوم شي ته چې توجه ډېره زیاته وي په هغې کې ازمایښت هم ډېر زیات وي نو د ښځې خاوند ته توجه ډېره ده او د خاوند ښځې ته توجه ډېره ده نو د دې لپاره د ښځې لپاره خاوند ازمایښت دی چې دی پې حکمران مقرر کړی دی او د خاوند لپاره ښځه ازمایښت دی چې دی ورته پکې مقرر کړی دی چې دا به پرې رامني چې دا دې ولې دا حکم راته وکړو دا دې څنګه چل وکړو دا هغه به دا حکمراني را قابو کوي چې دا حکمراني داسې بې قابو نه شي دا چې ته واقعي د خدایي دعوه ونه کړي حکمران خدای خو دا حکمراني د اسلام مطابق به چلوي نو د ښځه کې د کوږوالي د پیدا کولو مطلب د ده د حکمراني را قابو کولو چې دا چې ته بې قابو نه شي دا یې بنیادي مطلب دویمه خبره په دې کې دا هم ده چې ناقصات عقل نه مطلب دا دی چې عقل چې حکمت نشي نو دا دی ناقص عقل به علم مکمل کېږي چې د دې نه حکمت جوړ شي
اوس به ته وایې چې د دې منطق څه مطلب دا کوم د پیریانو ژبه ته وایې ویم چې یو عقل دی یو د عقل درست استعمال دی درست استعمال نو چې عقلی خو د عقل استعمال درست نه وي نو دا په خپله نقص العقل دی نقص العقل او چې درست استعمال راشي نو دا بیا حکمت دی دا چې قرآن به چې یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا نو په دې کې صرف سړي مراد دي داسې تعبیر او داسې تفسیر د اوسه پورې شته په ما په نقطه پوهېږئ تاسو د سورة بقرې آیت چې مې درته ووي یا دا چې مې درته ووي چې ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمة نو د دې حکمت تعلق یوازې د سړو سره دی که د ښځو سره هم دی یا یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا دا ومن یؤت الحکمة نه مراد من نه مراد صرف سړي دي که ښځې ته نه مراد پته ولګېده چې اصل خبره دا نه ده اصل خبره دا چې هغه عقل چې د هغې استعمال غلطي نو هغه نقصان د عقل دی هغه عقل ناقص دی نو ته به بیا سوال کې چې د دې ناقص تعلق خو د سړو سره هم کېدی شي د ښځو سره یې ولې راغی نو ما د هغې جواب درته څه وایم د هغې جواب دا دی چې په ښځو کې عمومي طور د خپلو خاوندانو سره چې کوم تعلق وي په هغې کې د عقل درست استعمال دا نه کوي ممکنه ده چې د پیسو په ګټلو کې به درست استعمال کوي ممکنه ده د خپل بچو په تربیت کې به د عقل درست استعمال کوي د خپل پلار د خپل رور د ماما د تره د بچي د خپل خور د خپل رور سره په تعلق کې به د عقل درست استعمال کوي خو د خاوند سره په تعلق کې د عقل درست استعمال دا نه کوي نو څه چل کوي نو هغه درست استعمال نه کول یې څه دي وایي هغه دوه قسمه دي چې واده شوي نه یا د چا ښځه نه یا د چا ښځه ده بل خاوند ته یا بل سړي ته توجه ده نو هلته غلطي دا ده چې هغه ځان ته متوجه کوي او که هغه خپل خاوند سره تعلق د هغه په خلاف عقل استعمالي نو هغه دا استعمالي چې په خپل قابو کې راوستل غواړي په خپل قابو کې راوستل غواړي او دا په خپل قابو کې دا راوستل دا د هغه حاکمیت نفي ده بیا د حاکمیت تقاضا خو بیا دا نه ده که هغه سړی خو حاکم نه شو د ښځې په قابو کې راغی او د دې په فطرت کې دا ده چې دی په قابو کې راولي نو دا د هغه د عقل هغه نقصان دی او دا د دې فطرت دی دا په دې ته دا دې ته شریعت پیغور نه ورکوي پیغور ته نه ورکوي دا په خپلې غلطۍ پوهیږي یو پیغور دی یو د هغه د غلطۍ اصلاح ده دا کوم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي ما رأیت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن د بخاري روایت چه دي الفاظ معنی لغور کوي أذهب للب الرجل الحازم حازم سره چاته وي لب عقل ده خالص عقل حازم هغه سړی ته وایي چې هغه په معاملاتو کې ډېر زیات احتیاط کوي نو چې کوم سړی ډېر زیات پوهه دی ډېر زیات هوښیار دی ډېر زیات په معاملاتو کې احتیاط کوي نو د هغه د ښځې به د هغه نه دا ګیلئ چې هر څه کوي خو بس ما له توجه نه راکوي زما په قابو کې نه راشي زما خبره نه مني نو هغه ته وایي چې ته داسې مه کوه ته دا سړی په دې قابو کې مه راوله دا قابو کې راوستل تا دپاره ټیک نه دي دا مطلب یې نه دی چې بیا دویمه خبره ده چې په هغه بل روایت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما تاسو په جهنم کې ډېر لیدلي نو د هغې مطلب هم عار او پیغور نه دی بلکې د هغې مطلب اصلاح ده د هغې نه مخکې ورته وایي چې اکثرنا استغفرنا اکثرنا من الاستغفار تصدقنا واکثرنا الاستغفار صدقې کوئ او ډېر ډېر استغفار وایي ځکه چې فإني رأيتكن أريتكن أكثر أهل النار ما ته تاسو ښودلی شوي چې تاسو جهنم ته ډېر ګوره جهنم ته د تلو نه مخکې ورته ویې دا نو دی ورته څه دپاره وي دلته بیا بلې نقطې ته غور کوه دا نقطه ما پروس کال غالبا ویلې وه که نه وه ویلې بیا درته ویم چې دی ورته ونه وي چې تکفرن العشیره تاسو د خپل خاوند ناشکري کوئ نو دا به نه کوئ خو ورته ویې چې دا ته کې چونکه دا د ښځې په مزاج کې ده نو داسې ورته دا به بلکل نه کوي دا به کوي نو دا چې ډېر زبرګه شي دا به کوي ځکه دا د هغې مزاج دی نو دی ورته ونه وایي چې بلکل ته به دا بلکل نه کوې کنې یو حدیث هم ماته وایي دا به ته نه کوې ورته وایي د دې په وجه ګناه دی درته نو ته به وایي چې خدای مطلب شو کنه چې د دې په وجه دوزخ ته لاړې خو دا مه کوه
نه وای د دې په وجه بل کار او دا خو د مزاج دی خو په دې پوه شه چې دا غلطي دي دا ستا مزاج دی په دې پوه شه دا ته غلطي کې خو د دې غلطۍ په نتیجه کې یو بل کار وکړه چې د هغې په وجه د دې تلافي وشي هغه څه شی دی استغفار ډېر وایه او صدقې ډېرې کوه دا خو کولی استغفار ډېر وایه او صدقې ډېرې کوه دې نقطه باندې چې کوم خلک نه پوهېږي نو هغه یو بل سوال کوي هغه دا سوال کوي چې بعضې ګناهونه زمونږ غلطي بعضې ګناهونه یاره زمونږ مجبوري ده مونږ به دا ګناهونه کوو دا زمونږ مجبوري شي بعض ګناه لکه تصویر زمونږ یو ګناه ده او دا زمونږ مجبوري شوې ده دا مونږ کوو هر سړی په جیب کې تصویر ساتي هر سړی دا خو خلک زما د بچي تصویر دی د ما سره وی پوه شي په خبره باندې کله کله د خپل لیډر تصویر او د لیډر تصویر خو ډېر غټ مصیبت دی ګوره دغه نه خو ځان ساتي دا یې نه خو خالصه بندګي جوړي دا کار چېرته ونه کړي خو بهرحال تصویر نو وایه د دې نو وایي بیا یې چې دا خو زموږ مجبوري ده نو دې معنا ده د شریعت تقاضا به زه څنګه پوره کړم دا خو زما د دور مجبوري شوه نو هغه ته دا مطلب چې دا خو نعوذ بالله د شریعت کمزوري شوه چې زما د دور لحاظ نه دی ساتلی وایي ستا د دور لحاظ ساتلی دی که تا ته لار ښودلې ده که نه لار یې ته ښودلې ده چې غلطي کوې نو غلطۍ ته غلطي وایه ته دا زما مجبوري ده و مجبوری نه ده مجبوری د وجه نه کې نو په دې سره کې دا ومنه دا کار غلط اوس که تا ته یو سړی وایي دا کار ټیک نه نو د هغې په وجه کار ټیک کېږي نه خو ته به توبه نه وباسې ستا به دې په ذهن کې کرکه نه وي نه بې لګامه به لګې او چې ته ورته وایم دا کار غلط دی او ګناه ده نو که ته یې کوې نو ته به یې د کرکې سره کوې یاره بس دا خو څه وکړمه دا شی غلط هم دی خدای دې راته معافي وکړي نو څه خو به په زړه کې څه کرکه یي که نه نو ګناه د نفرت سره کول او ګناه بغیر د نفرت نه کول په دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دې وجې نه په حدیث کې دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره احادیث دي چې په دې فلان کشي باندې ګناه معاف کېږي په اودس معاف کېږي جومات ته په تلو معاف کېږي په روژو معاف کېږي په صدقو معاف کېږي په عمرو معاف کېږي د جمعې په مانځه معاف کېږي د جمعې په مانځه معاف کېږي نو دا ولې وایي دا ګناهونه په دې څنګه معاف کېږي ځینې داسې دي چې هغه په غربت معاف کېږي د روزګار په تلاش کې چې ګرځي او مزدوریانې کوي او په دې معاف کېږي ګناهونه نو دا د ګناهونو د معافۍ دپاره چې ته دا لارې ډېرې کړي دي نو ولې ډېرې کړي دي ځکه چې ګناه ده که نه ګناه خو به ته کوې داسې نه چې ګناه به نه کوې ځینې خلک پکې دا حدیث وایي چې نه دا رسول الله صلی چې فرمایي که ګناه نه کولی نو بیا خو به تاسو خدای پاک درې کړي وي ما د هغې معنا ته غلطه کړې ده پورې د دې قواعدو مطابق دا معنی ټیک کوي دا دوه ځایونو کې معنی خلک غلطه کوي 100% غلطه کوي لو لم تذنبوا معنا خلک څه کوي لو لم تذنبوا لاذهب الله بكم که تاسو ګناهونه نه کوئ نو الله به هم لرې دا خو ته د عربۍ په لحاظ سره غلطه معنا کوي لم څه چل کوي لم مخکورو کې یو ځای کې وو نو که نه ملګري لم پخ کړی لم نو ما ته وایي دا لم ته لم ولې وایي مې دا لم دی وایي څنګه لم دی مې لم سړی ماضي ته بوځي دا هم د سړي نه ځوان جوړوي دا لم نه دی دا هم د سړي نه ځوان جوړوي خبره تاسو نه رسېدې مې لم سره څه چل کوي مضارع نه ماضي جوړوي که نه مضارع نه څه جوړوي ماضي جوړوي نو دا لم ته لم ولې وایي دام چې تفریق نه نو بس ځوانېږي بس ماضي ته بس ماضي خو ځوانه ده ګوره لو لم تذنبو دا معنا یې نه ده چې که تاسو ګناهونه په آینده کې نه کوئ نه لو لم تذنبو که تاسو ګناهونه نه وی کړي که تاسو ګناهونه نه کولی زیات نه زیات دا ویلی شي کني زما په نظر ترجمه ده چې که تاسو ګناهونه نه وی کړي او دا ماضی وره دا ماضی جاری ده دا ماضی جاری ده مطلب دا نه دی چې که تاسو ګناهونه آینده کې ګناهونه نه کوئ څه مطلب شو یعنی اوس بډې راوتړه په آینده کې ګناهونه شروع کړه نو پیغمبر په ګناهونو خلک تیزوي که دا ګناهونه رابندوي نو ته څنګه دا ترجمه کوې چې د هغې مطلب په ګناهونو ورتیزولي دا معنا یې نه ده چې که ته ګناهونه ونه کړې نو خدای به دې لرې کوي نه که تا ګناه نه وی کړی نو الله به ته لرې کړی وی اوسه پورې بیا بل څوک راوستی وی خو دا چې نه یې لرې کړی نو معنا ده چې ګناه دې کړې ده استغفار کوه استغفار دا صوفیان نه دي صوفیان
پدې کې داسې خلک هم شته چې هغه سوچ کوي و یره یو غټه ګناه کومه غټه ګناه په خپل ځین کې ځان مقرر کړي جاهل صوفیان یو صوفیزم والده چې د خدای او رسول نه منکر دي د انسانیت نه مذهب جوړ کړي هغه هیومنزم لا بیل شه دی او د بیل بلا هغه وی انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی او انسانیت ور اسلام نه غټ مذهب دی هغه ځان له جاهلانو چې خو د خدای رسول نه منکر دي هغه وی فرعون سره محبت پکار دی د نمرود سره محبت پکار دی هغه وی د ابو لهب او د ابو جهل نم زارې دل په هغه داسې بدبخت دي او هیومنزم د هیومنزم نه د انسان نعوذ بالله خدای جوړي هغه ځان له بل مذهب خدا بل جاهلان صوفیان یادوم چې علم ورسره نه او به علم شیخ دا یادو نو دا به علم شیخ چې دا آیات حدیث اوریدلې نو دی بیا په ځین کې دا کتابونه کې لیکل دي وای چې هغه بیا داسې چلو کی چې د دې لپاره چې خدای ته نږدې شم چې بیا خدای پاک وایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرين دا الله تعالی هغه خلق خوږي چې توبې وباسي نو غټه ګناه لا په دین کې کینو چې کومه یو در ټول نه غټه ګناه نو که قتل او که غلا وا که ډاکا وا که بل څه بیا دا خپل حق نو دا به وکي او بیا به شروع شو په ځان براکی دي چې خدای مړ شوم او غرق شوم او جامې به ځان وباسي او چغې به وباسي او توبه مې ده نو بیا به سمې توبې وباسم ځکه چې ګناه خو به مې ډېره غټه کړی نو بیا بروړي وباسم او ځان بچو مو راغړوم د زمکه لا وایم چې یا الله کدی ونه بخلم نو غارشم نو بد خدای به خفخشم نو مطلب مې پکې دا دی چې ان الله يحب التوابین خدای خو توبه قبل توبه یستون کې ډېر زیات خوخي نو بد خو توبه والو بس ډېر ګناه مې کړی نو ما ته وی چې د ټول نبی ګناه خوري دار ځان ته به ګناه وي دا ګناه دی لګا د توبه وباسه دا ته چې ویل چې ګناګار نه ما ګناه مې نه کړی دا نه ګناه بلشته دغه ته توبه واسه د خدای په توبه لا په بل ګوري دا اوسه پورې دې دماغ کې تصور پروت دی چې ما د اوسه پورې څه ګناه نه کړی نو غټ ګناه څه ته وایي د سړي پرې ولو باندې ځدلوي غر پریوزي او کینی په دې ته وایي یا سړي لکه وشي یا اخکری وشي نو په ګناه خو چا لکه نه کی نو دا معنا غلطه ده چې ته وایي چې ما یو دا مطلب شو دا د الله لم تذنبو کته څه ګناه یا آیت چې دی سورۃ انعام کې کوم آیت دی اولنې ورته نو تاسو نه درنه کوم بیا نه تاسو نه سورۃ انعام کې چې ابراهیم علیه السلام مناظره کوي د قوم سره نو په مناظره کې وته څه وایي فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين دلی ترجمه شکې لئن لم يهدني ربي کما ته ما رب هدایت ونکي نو ذب شم نقم ودلته لئن لم يهدني معنا خدا نه په مستقبل کې ما ته هدایت ادي معنا دا لئن لم يهدني ربي کله چې موږ چې ته په منډه کې دا ترجمه کړی خدا ترجمه ټیک نه ده که زما په ترجمه کې راغلی و ما ته رجوع کړی ده کراغلی تاسو کې چې ته ولې چې په مخ کې دې چې ترجمه کړو یا خدا معنا لري کړو ما ته رجوع کړی لئن لم يهدني ربي کما ته زما رب هدایت نه وې کړې نو لا اكونن من القوم الضالين زبم د گمراهانو نه وې ما وې خو ما ته هدایت کړې دې نو زه د گمراهانو نه نیما دا معنا نه کما ته ونکي لئن لم يهدني ربي کما ته زما رب لار نوې خودلې نو لا اكونن من القوم الضالين او چونکه ماته لار خودلې ده نو زه په گمراهانو کې نه یم نو دا ترجمه به هر حال دا مې ته د دومره تفصيلات د دې لپاره وې چې د دې سلور خبرو مبارکه دا علم چاغه علم مونته بالکل کلی غونډه علم ملاوشي او تفصیلی علم ملاوشي نو دا مشکل البته دا چې لک تقریبي غونډه علم مونته د سلور سيزونو مبارکه 15 سيزونو مبارکه حاصلې دي زلګ وقفو کې بیا یو لاس 15 منټه وقفو
हाँ प्रोफेसर से जी मुख्तरम संगत बखैर